من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة البقرہ آیت نمبر 60. په دې کې الله رب العالمین په دې بنی اسرائیل باندې الله یو بل نعمت ذکر کوي چې په تاسو باندې کوم نعمتونه ما کړی. نو په هغه نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې دا کله په وادي په میدان تیه کې کله په بحر احمر باندې چې کله پوری وته نو په وادي تیه کې راغی ذکر من کړو چې میدان تیه پاغه کې دا موجود جزیره وادي سینا وته ویل کی. نو په دغه ځای کې د دیو د اوبو تنظیم نو د سکلو چې کوم اوبو دغه تنظیم نو ځکه دغه دریاب خو د دریاب اوبو د سکلو قابل نه. نو دی موسی علی السلام ترال د بنی اسرائیل او دغه مطالبه وکړه چې مونږ ته اوبو تنظیم پکار دی. الله ته سوال وکړه. موسی علیه السلام الله ته سوال وکړو چې الله ته بدی باندې باران وکړي د اوبو تنظیم دی ولوکي. نو الله رب العالمین موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې ته به خپل امسا باندې کانه وها ته دینه به بر روان شي. موسی علیه السلام چې کله کانه وها په خپل امسا باندې داغه نه دولس چینه روان شي. او به دولس جنو کې حکمت داو چې اصل کې د یعقوب علیه السلام دولس زامنو د بنی اسرائیل بیا دغه دولس قبیله د دولس زامن نه جوړی شوی. د هر قبیله لپاره خپل خپل ګودر او خپل ځای او خپل ځای ته معلومه چې دا زمونږ چې نه ده دې ځګ نه چوبر او زین دې نه مونږ او باخر د یو بل بوز کې ته بنه ورته دیو جنا ځکه چې دا بنی اسرائیل ډېر جګړالو قوم نو خپل منځ کې پار شي باندې جګړه کوله لانجې به کولین او الله رب العالمین ول ځان له تنظیم وکړو. نو په دې آیات کې الله رب العالمین دغه تذکرہ کوي چې د خلکو د اوبو مطالبه وکړه. موسی علیه السلام ول دعا وکړه او دیو ته الله رب العالمین د اوبو تنظیم وکړ په بل نعمت وکړو. دې ځکه یو مسله دا ده چې استسقا و استسقا یعنی طلب د اوبو. دې معنی دا طلب د اوبو کول. موږ عام طور دا استقا چې موږ وایو کنه استقا د اصل کې استسقا ده یعنی طلب د اوبو کول. چې کله خشکی جوړ شي نو عام طور سنت طریقه دا د نبی له صلوات و سلام طریقه دا و چې یا خودی سوا چې د جمعې په مانځ کې با نبی له صلوات و سلام په خطبه کې نبی له صلوات و سلام د باران لپاره دعا وکړه چې الله باران وکړي. الله باران وکړي شبو باران به وشو. او د په حدیث کې راځي چې ځل نبی له صلوات و سلام ته صحابه و یا رسول الله مالونم ډیر زیات وږي شو تګي شو ډیر زیات تکلیف ده زمکم بالکل وچا ده فصلونم تګي دي یا الله رسول الله د الله نه د باران سوال وکړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال وکړ باران وشو دسی باران وشو چې داخله سم تنگ کړ. بیا صحابه را یا رسول الله سوال وکړ چې الله د باران ودرې. نبی علیہ السلام بیا سوال وکړ. نبی علیہ السلام مسکراهټ غونته اختیار کو بیا سوال وکړ نو الله غ باران ودرو. نو استسقا یو دغه طریقه ده. بل طریقه ده نبی علیہ السلام دا هم وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منبر تاسو وخوته او خلق ټول خلق سره اجتماعي دعا به وکړي چې الله ومن خیر او د رحمت باران وکړي. او بل طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم داوا چې ځان سره خلق واغسه او شل میدان ته ووتل والته به منځو کو اجتماعي من نفل به وکړو او بیا به الله ته اجتماعي سوال او دعا به وکړه الله به باران وکړو. دې ته ویل کې استسقا د سنت طریقه ده. اگر چې نن سبا خلق پرې خره موږ صرف ډایرکټ موسم په موبایل کې نن سبا ګورو باغ باندې اعتماد ته چې باران کیږي یا نه کیږي. حالانکه د الله نه سوال کول پکاري چې کله باران نه کیږي د الله اندر پاراس په دې باره کې سوال کول پکاري. دا سنت طریقه ده. نو وای زیات کا وخت استسقا چې طلب دوبو قوم موسی علیه السلام وختلی موسی علیه السلام له قومه د خپل قوم لپاره او به غختلی نو فقلنا الله وایمو ته وې چې اضربوها بعصاک الحجر پر خپل امسا باندې دا کانه. د نبی علیہ السلام د موسی علیہ السلام دا عصا او د امسا چې کومه د کمال نټه امسا وا. کله چې فرعون لورغه نو الله تعالی گزاره کې چې کله گزار کوم داګه اجدها جوړ شو فرعون به سخ ويراو او چې کله ته دلته و چې کانه په وهانو چې کانه په کله ویني به تی وبرواني بهترین شینی تی رواني نو به دې کې الله کمالات خو دی. او د امسا چې کوم نن د دې ګرځولم
دام د نبی علیہ السلام په سنتو کې دام راځي. نبی علیہ السلام به امسا ګرځوله او دې ډیر زیات فواید مفسرینو لیکلي. معنی دا چې دشمن د لمخې راشي هغه پی سړی والی شي، زمری دی، سپی دی، بل څه ځناور دی سړی پی والی شي، لړم دی څه شی پی وجلی شي. نو شانتي سړی سفر کوي دا اوس ورسره ډېر زیات ستړی کېږي هم نه، سړی یو قسم تکیه ورکوي. نو په دې وجه باندې امسا ګرځول چې کوم دین دا هم سنت طریقه ده د نبی علیہ السلام په سنتو کې دي. د موسی علیه السلام امسا مشهوره ده. الحجر دینه څوک وایي چې دینه خاص کاڼه مراد ده، خو معنی دا چې قرآن عام کاڼه ویله بس یو کاڼه و. موسی علیه السلام ته الله و چې دا کاڼه ووهه او به روانې شي. اوس همداسې دا د تفسیر ماجدي لیکلي چې انګریزانو دا تحقیق کړی دی او تللی دغه ځای کې دا کمر و چې اوس هم موجود دی. منامدیم تفهیم القرآن کې لیکلي چې دا کمر اوس هم موجود دی او وایي چې دغه 12 چینې چې د کمر راوتي هغه 12 نښې پکې هم موجود دي، کوم ځایونه چې اوبه راوتي وي. اوس خو دې اوبه نه رابهیږي خو کاڼه موجود وه چې شته دی. انګریزان د هغې تحقیق کړی. نو لهذا دغه کاڼه الله وایي موږ ته حکم وکړو چې تاسو دا کاڼه ووهئ. نو فنفجرت روانې شوې منه د دغې کاڼې نه 12 عینا چینې. قد علما یقینا په تحقیق سره وپېژندله کلو ناس هر یوې ډلې هر یوې قبیلې مشربهم خپل ګودر ځای د اوبو د څښلو. مشرب هغه ځای ته ویلی کېږي چې هغې نه سړی اوبه راوړي، موږ ته پښتو کې ګودر وایو. کلو نو الله وایي ما ته وایي چې خورئ خوراک کوئ من او سلوا مې چې درکړي واشربو او څښئ. نو دغه اوبو انتظام یې وله ورکوم من رزق الله د رزق د الله نه. ولا تاسو او تاسو مه ګرځئ فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي، په ځمکه کې فساد مه کوئ. د دې آیت نه موږ ته څو فایدې میلاویږي. یو فایده خو دا ده چې معجزات چې کوم دي نو دا د پیغمبر په خپل اختیار کې نه دي بلکې دا د الله رب العالمین په اختیار کې چې چاله کومه معجزه ورکوي. دې وجې نه دا نبی علیہ السلام نه ډېرې مطالبې د مشرکینو عرب کړي خو نبی علیہ السلام په دې کې زما لاس نه رسي. دا د الله کار دی بس چې الله چاله وغواړي ورکوي، زما په الله باندې زور نشي چې مال څه معجزه داسې راکړي چې تاسو مطالبه کوئ. دویمه موږ ته دا معلومیږي چې پیغمبران هغه چې کوم دي نو د بارانونو یا د داسې هغه څیزونو چې هغه د الله کار دی په هغې کې د دوی څه اختیارات نه چلېږي. چې د انبیا ځکه ګوره موسی علیه السلام په خپله داسې نه وه چې باران انتظام وله په خپله وکړو یا وله اوبو انتظام په خپله وکړو بلکې د الله نه وله وغوښته. چې پیغمبر اختیار نه لري نو په دنیا کې خو د پیغمبرانو نه بهترین خلک نور نشته. نو لهذا نه صحابي دا اختیار لري، نه چې کوم دی نو ولی لري، نه عالم لرلی شي، نه یو لوی دیندار سړی لرلی شي. دا اختیارات ټول د الله اختیارات دي. په دې کې به موږ د چا سره شریکان نه جوړو چې باران څوک کوي. د پخوان نه په مشرکین وایي دا عادت و چې به کله باران به نه کېده او خشکه به جوړه شوم دوی په غوا په لکۍ پسې به یو کپړه وتړله هغې ته به اور واچو او غوا به منډې والې او چې اوس به باران کېږي. نو دا د هغې جاهلیت طریقه وه. یا اوس ما موږ چې کچون دی خلکو به څه بابا به یاداوه په دې اړخ کې که چېرته وایي چې دغلته پلانی بابا دی دې پرې قبر چې څوک اوبه واړي نو بیا باران کېږي. دا د هغې یوه غلط عقیده جوړه شوې ده. نبي علیه السلام چې کوم سنتي په کوم څیز کې موږ په هغې باندې عمل کوو. لہذا باباګان باران نشي کولی، علما هېڅوک هم نشي کولی. بس الله ته به سوال کوې. سنت طریقه دار چې الله ته به سوال کوې په هره طریقه چې نو د الله نه به غواړې.